کتاب دے رفع و تکمیل فی الجرح و التعدیل الامام ابی الحسنات محمد عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ 1304 کی دے وفات تے صفحہ دمدہ 76 نمبر دے والعجب تعجب دے خبر انہم تعنو فی هذا الامام ما قبول امام الشافعی رحمہ اللہ چی دے علماء تعان کرو پہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ میں نے سرد دینا چی دا امام قبول کر دے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وقت قال فی اقوال الصحابہ اور دے وہی پک اقوال صحابوں کی کیفا تمسک بقول من جسرنگ دلیل سم پکول دے آچا منی لو کنت فی عصرہ کز چتے دد پا زمانہ کیوے لحاجتہو ما با احتیاج اغت اختیار زبد اغا محتاج شوی املک امام شافعی ہوئی ورد المراسیل او دبیا مراسیل رد کر دی وخصص عام الكتاب او د تخصیص د عام د عموم د کتاب کړی په قیاس سره وعمل بالاخاله امام شافعی په اخاله باندې عمل کړی تاسو ته مخکې ما ویلو چې ګوره سلورم د سلور د کتاب الله سنت اجماع قیاس دا خو دي لیکن امام ابو حنیفه پنځم دلیل بیا دا د استحسان دی صحیح ده که نه او بیا چې د امام شافعی باندې هم دا سلور دلیل نه دي کتاب الله سنت اجماع قیاس پنځم دلیل عمل بالاخاله دی اخاله سے دے کمی علت گوری لکبل دے کے آخ کے معنی چلے بیاغ مبنی کئی امام احمد بن حنبل سے چل کئی کتاب اللہ سنت اجماع قیاس پنزم نمبر دلیل او دے آغا مصالح مرسل دے مصالح مرسل دے لکا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بن سلور دلیل دی کتاب اللہ سنت اجماع قیاس پنزم دلیل چلے استصحاب الحال دے استصحاب الحال سے تو ابقاء شیء علی ما کان علیہ شیء پدا سے حالت میں پہو چسنگاو کل پانی پاک تا آج پانی پاک ہے پرونو په پاک جنن پاک دي استصحاب الحال وي نو ګوره په خپل وي وخصص امام شافعي په خپل کې با تمسک بقول من زسرنګ دلیل نس په قول دي اچا معنی لو كنت في عصره لحاجته ایک چته مطلب زدا په زمانه کې زباقت مختار شوم ورد المراسیل امام شافعي په خپل مراسیل رد کړی امام شافعي رد نه کوي وخص عمل کتاب هغه تخصیص عام کتاب کړي په قیاس امام شافعي وعمل بالاخال عمل په خال امام ابو حنیفه نه کوي تاسو ته څنګه وایي چې هغه منتان کوي چې هغه اصحاب رائے دي وهل هذا الا بختن نه دی دا مگر دا بختان دی من هؤلاء الطاعنین دغه تان تشنیع کوونکو نه والحق حق خبر دادا ان الاقوال التي صدرتهم هغه اقوال چې هغه صادر شوي دي په حق هذا الامام الهمام دغه لوی امام په حق کې كلها صدرت من تعصب دا د تعصب دی وجنا صادر شوي دي یعنی مطلب دا دی کنه ولی لا تستحق دا مستحق نه دا خبره ان یلتفت الیها چې دا داسې اقوال دي چې تسړې یعنی مطلب دا دی سو وقت ور کی مقام ور کی التفات تو کی ولا ينتفي نور الله بافواههم او نشي مروړې د الله غ روشنی رڼا له بافواههم په خور باندې فخذ وتثبت دا خبره محفوظ کا او په دې باندې ثابت قدم ودرېګا لکا وګوره تفصیل دی مذاهب او د اقوال په قبول دی اخاله کې صحیح ده کنه امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پنځم دلیل اخاله منی لکا اخاله منی دا مسلک ته مسالک د علت نه لته التي ذکرها الاصولون فی مباحث اصول الفقه چې دا هغه دغه چې اصولین په مباحث ته اصول فقه کې دا لا یقول بالخنی الان که حنیفیه دې کول نه کوي او په دې باندې کول امام شافعی دغه خبره شوکانی کړه په ارشاد الفحول خا وفي تنویر الصحیفه بمناقب امام ابي حنیفه دا یو کتاب دی چې د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ په مناقب باندې لیکل شوی دی ګور اب دې کې سوی په تنویر الصحیفه هغه روشنی صحیفه په مناقب ابي حنیفه لا تقتر بكلام الخطيب هغه وی دوکه نشله د خطیب بغدادي په کلام باندې دوکه و نخري علامه لکنوی رحمۃ اللہ علیہ وی فإن عنده على سبية الزائد على جماعة من العلماء ذکر د سره زیات تعصب زائد په جماعت باندې علماونه یوازې ابو حنیفه نه په ډورو ائمه باندې دغه کې نسبت تاسو ته وایم چې سب یو ابن تیمیه رحمۃ اللہ علیہ دی چې د ائمه اربعه لکه دفاع کړدا نور ائمه نه د کړي ښا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مسلک ختم شو چې به کی نه وي دغه مسلک ختم شو دغه علماء وایي چې ولی شافعی منتن للشوافی امام شافعی لپاره احسان دی په شوافی باندې لیکن په امام شافعی باندې احسان دی د امام بهقی لپاره امام بحیقی چې دی منتقا ولیکو بیان اخطا من اخطا کتاب ولیکو کنه د امام شافعی مسلک ختم شو دي په لکه نو دارنګ چې دی امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه دفاع د امام شافعی دفاع د امام مالک دفاع د ابو حنیفه دفاع د سفیان ثوری دفاع د احمد ابن تیمیه
شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت الله علیه کړه لکه دا داسې عالم لکه وسوک چې ابن تیمیہ بده وي ته پیښ دا گمراه دی لکه دا کټر گمراه دی دا کټر گمراه دی په گمراهی کې هیڅ شک نشته ولی کم یو امام ماته امام بهقي په ابو حنیفه رد کوي امام دارقطنی په کوي خطیب بغدادي پورا سل صفو کې رد کړي په ابو حنیفه باندې په تاریخ بغداد صحیح ده کنه نو ځکه دی لا تختر بکلام الخطیب دوکاونه خو په کلام د خطیب بغدادي باندې فإن عنده العصبیه الزائده على جماعت من العلماء ځکه د څخه زیات تعصب په جماعت باندې علماونه لکه ابو حنیفه احمد بن حنبل و بعض اصحاب په خپل د چې د پهله حنبلی بیا د حنبلی مسلک پر خو شافعی مسلک اختیار کړل وتحامل عليهم او کیچڑ اچال کرتے تحامل منسو اچول دے کیچڑ خزلہ بكل په هر وجمانی وصنف فی بعضهم او بعض بیا مطلب دادی تصنیف کرے بلے کہ السحم المصیب فی کبد الخطیب السحم سیدھا تیر فی کبد الخطیب خطیب بغدادی پر سینہ کے یعنی سیدھا تیر جو لگنے والا ہے اس کے سینے میں صحیح ہے نا دا ورکاو و اما ابن جوگر او پدیس تصنیف کے بدے کہ ور تصنیف کر دے پر رد پر خطیب مانی سوا دی ملک المعظم نا غیر واحد من علماء یو عالم نه دی کئی علماء دی لکه یو ابن جوزی دی هغه کتاب لیکلی السحم المصیب فی رد علی الخطیب سیدھا یعنی تیر جو مطلب خطیب کے سینے پر لگتا ہے اور ثبت ابن جوزی هغه وسماه الانتصار لامام ائمه الامصار الانتصار بدلا غسل هغه امام لپاره چې هغه ائمه د زمانو دی فی مجلدین کبیرین او دو جلدونو و ابو المؤید الخوارزمی په مقدمه خپل کتاب کې وی جامع المسانید الامام اعظم ابو حنیفه 38 کې 69 کې او سیوطی وسماه سیوطی کتاب لیکل السحم المصیب فی نحر الخطیب فی کبد الخطیب نحر الخطیب نحر سے سینے تو وی مطلب سیدھا تیر جو لگ گیا ہے خطیب کے کس میں دا گردہ دفاع کی خواہ و شیخنا الاستاذ امام زاہد القوسری امام زاہد قوسری دا استاد وسماه او دا غنی خیل تانیب الخطیب علامہ ساقبه فی ترجمه ابی حنیفه من الاکاذیب تانیب الخطیب توبه خطیب علامہ ساقبه هغه چې چلول دي فی ترجمه په احوال سوانح کې ابو حنیفه من الاکاذیب درو یعنی امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ په حق کې کوم هغه درو چلول دي کنه د هغه کې انابت توبه خطیب بغداد دا کتاب کړ دې نو دا کتاب تمر لوی کتاب دی دا چې کلو کو سعودي په پابندي ولا پړه ولی چې هغه حنبلیان دي لکه نو صحیح ده نو ټیک ده په دې دا لګا نو په دې نور ما ولګوي لکه صحیح ده کنه نو پاګه مان نه لګوي په دې مان لګوي نو دا زاهد بن حسن القوسری دا شیخ الاسلام او د ترکو خلافت ترکی خلافت د چیچنا چکم چلیدل دی 642 سال چلیدل دی هغه وخت د حنفیانو زور او د مشیحیت اسلام شیخ وکړ او د لونوي او زامن نه ولکا ناخر کې مصر والو دی راوبل چې تراشه مشیخیت د جامع ازهر قبول کا شیخ زاهد بن حسن کوثری ته وی نو د انکار کو بهر حال چلاړ نو خوشاله سي چې ډول لوی عالم راغی موږ بدن استفاده اوس کو نو هغه ته اعتذار وکړو چې زه نور کار نشم کولای لکه اوس واپس شو او بیا مصر تراغ لکا او دغه سره علیک سره وکړو نو دې چې کوم د شیخ الاسلام خا د خلافت عثماني کې 19 شیخ الاسلام تیر شوی دي د پکې غټ شیخ الاسلام دا حسن کوثری صحیح ده کنه په دې معنی مرادونه شوی دي خود دا تانیب الخطیب چې کله ولي کنه نو اول دیو کتاب لیک تلیعه التنکیر یعنی د انکار سینگ اچتول انکار کا سینگ اٹھانا وی اخکر اچت کا لکه استا اخکر کې او بشي دی لکه چې دای ولیکو جو بیا ورپسې بل کتاب ولیکو شي لکه التنکیل هغه باندې رد شو مطلب هغه تلیعه التنکیر باندې رد وکړه او عبدالرحمن معلمی رد کو جو دغه جواب چې غرد کو په 2 هفتو کې داغه جواب ولې ځکه لجنه تیار کړه علماء وسکه په ترکو کې او ډلوي شان والا امام ولکا او دانګه قیادت په علماء کو نغو دغه جواب لیکو چې جواب لیکو نو بیا غبل کتاب کې التنکیل بما فی تانیب القوسری من الاباطیل نو اول کې اشتانیب الخطیب علامہ ساق فی ترم وخین من الکاذب دا کتاب دا اول لیکل نو په دې باندې غو لیکو تلیه تنکیل نو په 2 هفتو کې دغه جواب سلفیان ته جواب ملاو شو نو چې سلفیان ته جواب ملاو شو لکه حالانکه کم سلفیان د عبدالرحمن معلم چې کله په دکن حیدرآباد کې وکړ تاسو ته زویما نو الته حنفیان زور د سر نه اوچت الته د غلې دباو لک خو کله چې دکن حیدرآباد نه لاړ مکه مدینه ته او د امام الحرمین
مشیحیت غټ شیخ جوړ شو او غټ عالم دی لکه او اردو مې زده کړی د لکه د یمن عالم نو چې کله د الته اجهاد سلفیت بیا وکړو نو الته بیا د په تانیب الخطیب باندې رد شروع نو تلیعت التنکیری ولیکو انکار کا سر اٹھانا سینگ اٹھانا صحیح که نا نو د هغې جواب لکه جو یو د مکوي الترحیب بنقد تانیب مرحبا مرحبا خوش آمدید چې تا تانیب نقد وکړه نو چې هغه په 2 هفتو کې جواب ورکړ دوغلی شلو جو بیا یو بل کتاب ولیکه د هغې التنکیل بما فی تانیب الکوثری من الاباطیل دا کتاب ولیکه په چا باندې خطیب بغدادي پر رد کې لکه دا د دغه پر رد کې چا د امام زاهد بن حسن کوثری کې التانیب یاګه التنکیل بما فی تانیب الکوثری من الاباطیل نو دا کتاب اته کال وروسته چاپ کړی نو په سعودي کې د یو امام و موسی ابو موسی شریف په جمعات کې نو الته ما پسې سلفیان راغله او ځان ته اهل حدیث وي اهل حدیث خو نه دي بهر هر ظواهر دي نو ما ته وی چې د دې کتاب جواب خو نه دی کړی حنفیانو التنکیل بما فی تانیب الکوثری من الاباطیل نو ما سره 2 جلد کې پروت او دلته را سره پاکستان نوم راوړیو بیا را نه چاوړی لکه نو چې ما یې دی کې خو تاسو قتل لیکي دا بیا ما نه به یې قتلی تاسو وی نه مونږ قتل دی ما دا خو اته کاله وروسته چھپایي د دې شوې ده هغوی د زاهد بن حسن کوثری دومره لوی امام دی د جرح او تعدیل او دومره لوی چې د اسماء الرجال کې عالم دی ځکه په تاریخ کې مړنی دی نو لهدا جو موږ شو دا اخیری موږ څخه چې تیر دی او دا تیر که خطا شي بیا خطا نو دغه وجه دغه د مرګ نه بعد اته کاله بعد دا کتاب چاپ کړ ددن یریدل لک او د څخه رجال هم داسې تیار کړو لک نو دو چې کله دا کتاب ولیکل لکه نو اته کاله بعد ما ورته راوړی ته مقدمه نو التنکیل بما فی تانیب الکوثری باندې مقدمه راوړله پاک یو سعودي عالم ناستو هغه چوکته والله یا شیخ خوشاله چې څه وی دا ګوره زمون کتاب مونږ نه کته تا قتل دی لکه نو ما ته دا ما قتل دی دا ګوره مقدمه کې لیکل دي چې اته کال وروسته مونږ ځکه چاپ کاو ځکه چې د دې سړي نه مونږ یې ځکه د په تاریخ کې غټ عالم دی په اسماء الرجال کې علم لري په سیرت باندې عبور لري نو دغه وجه نه مونږ چې دا کتاب نه چاپ کړو اته کال بعد بیا داسې غلی شل کنه پیل کنه بیا غ شیخ مال یو کتاب په دغه کې راکړ د شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله فتاوا 37 جلد کو هغه مال راکړه او بل الفرق بین الفرق امام اسفرانی یو کتاب راکړ ما ته چې یا استاد شیر انت ایک بها وانت حق بها ته زیات لایق دې ته زیات حقدار دې ته واخلا ځکه چې تا مونږ ته ډېر غټه رهنمایي په دې کې راکړه نو دیکھا اصح المصیب فی قبض الخطیب نو دا کتاب لیکلی شوی په خطیب بغدادي باندې و اما ابن جوزی بهر ابن جوزی چې هتاب الخطیب هغه اتباع خطیب بغدادي کړ دا په نقش قدم روان دی چې روان دی لکه عادت وقت عجب سبته او زیات د نسل چې بیا تعجب دی په د پسند نسل باندې څنګه دی ځکه چې اتباع ابن جوزی چې خطیب لپاره کنه هغه ډیر عجیب دی لکه پیل کنه هغه څنګه دی هغه د من هغه یو د من حيث قال فی میراث الزمان چغویل په میراث الزمان کې وليس العجب من الخطیب تعجب د خطیب نن دی فإنه تعن فی جماعت من العلماء هغه صرف ابو حنیفه باندې رد نه کړي بلکې هغه تان کړي په یو عظیم جماعت علما باندې وانما العجب من الجد تعجب خود دغه نکنه دی کې فصل کو اسلوبه چې هغه خپل اسلوب طریقه څنګه چلول دا وجا بما هو اعظم د هغه طوفان راوړ دی چې هغه ډېر غټ طوفان دی لکه پیل کنه وای دا خو پرېدا د نکته وګوره لکه اروست نسل ته ګورغلا قلت زویم الحاصل دادی مولانا عبدالخلیل لکنوی رحمت الله علیه چې انه اذا علم بالقرائن المقالیه والحالیه کله چې دا خبر معلوم کړي چې په قرینه مقالی سره چې وینا سره معلوم شي یا په حال دا قرین سره معلومیږي چې ان الجارح تعنا على احد بسبب التعصب منه عليه چې جارح چې کوم تعن کړ دې تعنزنی کړ دا الزام لګول دې على حد په یومانی بسبب التعصب منه په سبب تعصب سره ددن علیه په مطعون باندې یعنی تعین تان لګي په مطعون باندې پس سبب باندې په دې باندې یا قرینه مقالی حل نه معلوم شلا نو لا يقبل منه ذلك الجرح بس خبره دا قانون دا دی قانون دا دی چې دا جرح به قبول نه وی لکه وین علماء اگر کدا معلوم شله چې انه ذو تعصب چې دا جارح تعصب والده علی جمع من الاکابر په یو جماعت د اکابر باندې یو نه بلکې د اکابر غټ علماء باندې د جرح کوي لکه نو ارتفع الامان عن جرحه نو لهذا امان بوچت شي اعتماد بوچت جرح د جرح استفاده دي چې لکه منټل کلام دی بس وعد من اصحاب القرحه دا جرح نه دا بیا اصحاب القرحه دا زهم لك قرحه څه زهم کول لك وسياتي لهذا مزيد بستن ان قريب دل پر مزید
وضاحت پراشی فی مرصد الرابع باغ انتظار سلورم کې ان شاء الله تعالی فانتظره مفتشا انتظار کوا